السلام علیکم د ګروپ ملګرو او د کمیټې ممبرانو. السلام علیکم. کما واقعیت چې د برای بارون پیښ شوی کی دا د غره د یونین لملګرو سره دا واقعي هم ډیره درنه مسله ده، څه کم نه ده چې په انسانانو پر ځوانانو باندې مخامخ ټکان کول او مخامخ پر هغه باندې انسوګي استعمالول دا ډیره د غم خبره ده. ولې زموږ علاقه چې دا هغه ډیره تعلیم یافته علاقه ده، زموږ ځوانان موږ په کالجو او په سکولو کې راوړي کړي دي. زموږ ځوانان تعلیم یافته دي، چونکې له دغه شي سره زموږ یو تعلق نشته، له دغه پیرنګ سره، له د جګړو داو سره. نو دغه جګړو و داو ته چې کوم څوک موږ مجبور کوي واغه ته زموږ د خواست دي چې زموږ دغه شایسته علاقه او زموږ دغه پرهمن علاقه چې دا د زموږ تعلیم یافته علاقه چې دا مغره خرابوي په غمه مله لړۍ. نن موږ هغه د جارت په شهیدانو او د هنی ورک په شهیدانو باندې موږ نن غمجن یو. زموږ د علاقې زموږ د یونین خلک ځوانان په دادرنو کې ناشتي. نو خدای د فضل کی چې بیا سبا خلک له موږ سره په دادرنو کې ناشتي او زموږ د پاره د مناسب نه ده، بلکې دا چې د کمیټې چې کوم د پرنس کانفرنس کړی دی چې زموږ د کمیټې ممبران دا وایي چې موږ د علاقې مسران یو او زموږ به هر کار به زموږ پکې نه کوي او د دې موږ غمخوار یو. بالکل ته مخوار نه یاسته کچیر دا ته د دې غمخوار وای دا یو واقعیا نه ده، دوی نه دي، درې نه دي. ستې په موجودګي کې څو واره د مکه پیښ شوی په غرله څو واره دغه ته وره لاسته ستې موبایلونه نه واخستل ته د کې نه کېدل ته چیر هغه وخت ولی مزامت نه کولی ته به د اولس را غوښتي ته بل د اولس پښتلې چې آیا ته موږ ممبران کړیو د دې د پاره ممبران کړیو د دې لپاره مې کمیټې لاستولیو چې خلک موږ ته بیزتی را ورسي، خلک موږ موبایلونه واخلي او موږ ته د کې راکي. نو ته به یو انګامي پرنس کانفرنس کولی د ولس پر ساته باندې، نو به بیا ته ولس په اعتماد کې اخستي، ولس به بیا یو قدم در سره اخستي. دغه تراته ډیر شیان وساته کړی دي، بس هغه د یو دغه سات کې مسله یې ګانڅې دی نور ته په دا باندې بیان هم خوللې دي. دا واقعیا دا د پارون د الله تعالی په مهرباني سره د الله تعالی په فضل کرم سره چې دغه خلک القرآن پارون بچاو سوي دي. د جنو په دکان کې ګولې لګېدل دي، د جنو په دکان کې د دکان تر مخ یو کښلې الک پر سایکل روان دي، هغه هم ملک په سایکل الک راکښکړې دي. کله الک لګېدل و بیا په دا غاړي ټکان سی په غاړي کې څوک بیا دا خو موږ سید لپاره موږ دا ویایو چې ته واقعي هم د ولس مسران یاسته او مخاندانو ټاکلی یاسته، خو ته د پاره په کار دانه دي چې خاموش راکښینی. دا یو واقعیاله ته کښینستاس بل واقعیاله ته کښینستاس. نو سره پارون کوي ورمس کوي پرنس کانفرنس یا دغه کاری دي کمیټې ممبرانو د غرغه کې ستې نمونه اخیستې دي، بالکل یې شکر دي چې اخیستې دي. ته په دې خو ما بدوي ستې نمونه چې وانه خي بیا ته قدم نه اخی. نو لہذا موږ ته دا خواست کوو چې ته چې کوم ډیوټي موږ تر کړی دا ولس دا ډیوټي باید دا تر سره کوي او ته د هر معاملې کې له هر چا سره کښینی. ته دا یونین ولا لکړی دی دوی خوران چې تر کله تر کومه ځای بل چې کله تر کومه ځای بل ستې په کمیټې کې ستې په ممبرانو کې د ممبران ستا چې هغه د دوی پښې کاږي ودا څوک ودا دغه بتخوران دي څوک څه وی او دا مو اوریدل چې پارون سې په ممبر کې ممبر ورته ویل چې ګولې پر وشلو پر چا چلے. نو چې دا خبره ګولې یو سړی لګیدل و تا به ځان خلاص کړو والله که ځان خلاص کړو والله که دا ولس ځان خلاص کړو. نو ته دا مهرباني وکي دغه کسان چې دي دا په اعتماد کې واخی، دا کسرته کسران دي ته د دوی مسران یاسته کني والله چې بیا خو ویني چې خدای د پادر کې بیا به یو واقعیا او نه خوشګوار واقعیا به جوړ شي. د خلکو پر خانوزي څه د خلکو د خانوزي په دغه باندې په امن و امان څه خلکو 500 روپۍ تاړولې دي چې دا 500 روپۍ د جوړې غره کو کلکی بیا والله کې درښکاره راشي. دا مشکل دي دا په موچ کې دا چم وسو چې هڅه بل تاسو منل چې خپل کار وکي بیا والله کې دا وسه پوره ټلیفونونه راکړي دي. نو ته د لپاره کمیټې ممبران ته به دا شي خو ما بده و چې موږ نمونه اخیستې دي. زه بیا دا ویم چې شته چې اخیستې دي ولی بیا پته کې دغه بيداری نه راتله. نو لہذا ته چې یاس له دوی سره زرت کښینی ګرد کښینی
ګرد ممبران کښیني سر سره خلاص کی دا غر په اعتماد کې واخی دا غر په دغه طریقه باندې وچلوي چې د کمیټې عزت هم پکې بحال شي او د غره د یونین هم عزت پکې بحال شي او ولس هم پیدا جن راشي. وسلام.